شهید کړل شو. زه به وس کوم دا سینه چې د هغې په وجه زما وینا د چوکاټه ووځي. دا د پښتو جرګه ده، دا د پښتنو جرګه ده. پښتانه په جرګه کې به خلک ډېر په احتیاط رغېږي. موږ کوشش کړی دی هر وخت چې هغه خبره چې موږ د خپلې خور مخکې نشو کولی، چې موږ د خپلې مور مخکې نشو کولی، هغه موږ په جلسه کې نه کوو. د هر چا خور زموږ خور ده، د هر چا مور زموږ مور ده. موږ د هر چا قدر کوو. البته د پښتانه په معنا د اسلام د دین د پیروکار په معنا رښتیا خبره پکار ده چې موږ ډېره په نرمه لیکن په ډېر لوی اراده او کلکه وکړو. پاکستان موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. موږ دلته د چا غلامان نه یو. پاکستان د پښتون، بلوچ، سندي، پنجابي، سرایکي د ډېرو معلومو او نامعلومو شهیدانو، د ډېرو معلومو او نامعلومو بهادرو انسانانو په ډېره لو قرباني په جمهوري طریقه جوړ شوی دی. دا ملک چې څونه د یو جرنیل دی دغون د یو طالب هم دی. دا ملک چې څونه د یو جرنیل دی د یو سیاسي کارکون هم دی. PDM موږ دې لپاره نه دی جوړ کړی چې موږ شاته خدای مکړه ښکنځل وکړو، سپکې ورته ووایو، ناروا یې وکړو. نه، او نه داسې دی چې مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب، آفتاب خان شیرخواه د بلوچانو پاړیانې موږ خوشې بیکاره خلک وو، وخت مې نه درلود او وخت اړولو لپاره مې جوړ کړی دی. PDM دې مشرانو په لوی اراده جوړ کړی دی. دا کومه بیانیه چې د PDM ده دا د شلو کرو انسانانو ده. موږ څه شی غواړو؟ پاکستان که څوک مني که نه مني، پاکستان پر ډېر خطرناک ناوده پاڼو ولاړ دی. پاکستان د دنیا په قومونو په قطار کې بلکل یکا او تنها دی. ټول خلک پر راګرځېدلي دي. پاکستان زموږ ملک دی، دلته زموږ ادیرې دي، دلته زموږ کورونه دي. پاکستان موږ درو جرنیلانو ته نشو پرېښودی. که په دې څوک خفه کېږي که خوشحاله کېږي، د پاکستان د بربادۍ بنیاد دا دی چې د پاکستان جرنیلان د پاکستان آئین نه مني. د پاکستان آئین نه منل، که څوک خبره وکړي وایي دا غدار دی، که څوک خبره وکړي وایي دا له هندوستانه پیسې اخلي. آئین په خپله د غدار تعریف کړی دی. د پاکستان آئین وایي هر هغه سړی چې آئین ماتوي، هر هغه سړی چې په آئین کې خېږي، هر هغه سړی چې آئین ماتل کوي دا غدار دی. دا د پاکستان آئین نه وایي، دا د پاکستان آئین وایي، دا مولانا فضل الرحمان نه وایي، دا میاں نواز شریف نه وایي، دا د PDM پاکستان نه وایي، دا د پاکستان آئین وایي. د پاکستان آئین چې څوک نه مني، وبختورو ځوانانو، موږ په کار ده چې ټول یو مخ لاس پورته کړو چې څوک د پاکستان آئین نه مني، موږ هغه نه منو، هېڅوک یې نه منو، قطعاً یې نه منو. موږ د چا سره بدي نه ده. د پاکستان د بربادۍ نښه دا ده چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او MI په پاکستان کې سیاست نه پرېږدي. نوی اسلام یې جوړ کړی، نعوذ بالله، نوې کیسه یې جوړه کړې ده.
اسلامي که د بلې پارټۍ وي که د PDM د ګاډیان وي چې ځان نه خرڅوي وایي دا غدار دی دا قابل قتل ما 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې پر وابدا پر خبره باندې پښتنو پاکیانو سره راغوښتي وو ما هغه وخت هم تجویز کړی وو مولانا صاحب ته ما وویل ما ویل مولانا صاحب موږ به څه کوو پر تا باندې 3 واره د قتل حمله وشوه پر شیباب باندې 2 واره د قتل حمله وشوه دا سپندیار په کور سړی ننوتي په کور کې د مرګ حمله پروته دا څوک دا کوم قوتونه دي چې زموږ مشران ګرځول غواړي او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو شل ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ له پیدا دی وعدې وي هر څوک دې واوري هره پارټۍ دې واوري هر ظالم دې واوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې وجابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی بل څوک دا جهاد کوي چې نه کوي فضل الرحمن یې خامخا کوي نواز شریف یې خامخا کوي محمود یې خامخا کوي شیخاو یې خامخا کوي د دې PDM پارټیانو یې خامخا کوي ظالمانو دغه ښکار پښتانه په دې پوهېږي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د انسان مرګ قرآن کریم په 2 خبرې راوکوي یا به انسان د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مشروط به کېږي د دې سړي مرګ مجبوري ده یا به څوک د چا په کور ننوتلی د چا په عزت به اوسېدلی د دې مرګ اسلام هم پښتانه روا بولي د دې علاوه قرآن کریم په سوره المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګ خلاص کړي دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګ خلاص کړي موږ جنګ جګړې نه غواړو زموږ د ګریوانه به خلک لاس کاږي موږ بچي مشران کشران ملګري د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه به په کورو کې وژني موږ خاص کوو عزیزانو پښتنو وروڼو زه مولانا صاحب ته خاص کوم زه یا نواز شریف ته خاص کوم چې PDM مو جوړ کړی دی د هغې مراد دا دی چې دلته به د آیین بالادستي وي دلته به د ولس په ووټ منتخب پارلمنټ د طاقت سرچینه وي دلته به داخلي او خارجي پالیسیان د پارلمنټ راوځي داسې به نه وي چې خلک روان دي خلک روان دي جرنیلانو ته مولانا صاحب راورسېدو نو عزیزانو زه د مولانا صاحب کارکنانو ته خاص طالبانو ته زه د مسلمین کارکنانو ته خاص کوم زه د نورو پاچانو قاتلانو ته خاص کوم چې دوی به مثبت دوا پر خپل لیډران راولي PDM په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمیني انقلاب داسې به راوځو کوڅې به په مخ اخلو ټول ښارونه به نسو ټولې کوڅې به نسو او دلته به د ولس حکمراني جوړوو بله لار یې نشته انقلاب بې انقلابه بله لار نشته تاسې وایه او ټیک وایه تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولئ بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی زه دواړو ته خاص کوم که څوک پاکستان چلول غواړي
مليان پارټۍ دا د سوات خلک دي د سوات خلک زه خاص کوم مولانا فضل الرحمن ته بیا محمد جمعه شریف دا ملګری دی نیاز شریف ملګری شهباز شریف نه د امیر مقام صاحب ته زه خاص دلته د سوات د خلکو مسایل دلته دوی موټرویز باس په سوات کې د کرنې ځمکه لږ ده ډېره کمه لږ ده خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دا سړکان که د خلکو په ځمکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي پکار دا ده چې دوی پراخ قوتونو په خاص وکړي کانې کړي چې یا د سیند په منځ کې روډ ووځي یا بل ځای دلته د مړ سرالزانو په سوات کې ګوجر ونه ووځي زه په تفصیل نه یم خبر ګوجر ورونو د دې سکرټریټ جوړ کړی پر دې چې حمله کړې دا سکرټریټ یې نه راولوي دلته د مظلومانو یو تحریک روان دی دا درې سره خبرې د سوات د پی ډي ایم څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پیښوي دوی به د دې مظلومانو په حق کې ویلاوې کوي چې دا زموږ ولس عزیزانو زموږ د وطن د ټول پاکستان د لوږو او سپږو بل علاج نشته جمهوري پاکستان طاقتور پارلمان د طاقت سرچینه دوی کولی شي زه د یې نه چې د غوسه یم چې زما ګران ملګری عثمان شهید کړ شوی دی دا پاکستان موږ چاته پرې اور نه ورکوو موږ چاته پرې اور نه ورکوو په دا غرونو کې پر کاڼي کاڼي په ملکند کې په سوات کې په باجوړ کې په وزیرستان کې په کوټه کې پر کاڼي کاڼي موږ د ځان حدونه مات کړي دي موږ د فرهنګي حدونه مات کړي دي که پښتون ولس د فرهنګي سره د سر مال بازي نه ورکړي د چا پلار پاکستان نشي جوړولی د چا پلار پاکستان نشي جوړولی پاکستان موږ جوړ کړی دی پاکستان به موږ بچاوو په امن په متحد محاذ او که مجبوري شوه خلکو خامخا لیونتوب کاوه خامخا یې خبره نه کوله بیا خو موږ پښتانه خلک یو بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل بله وروه بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل بله وروه عزیزانو زه نور وخت نه اخلم ډېر ملګري راغلي دي عزیزانو درې نارې کوم ګوره کلک اواز جواب یې راکوو یوه ناره د ولې کوم هغه بیا زه تفصیل ته بیانوم یوه ناره دا ده زه به هم ناره تکبیر تاسو وایه الله بله ناره دا ده چې انقلاب زنده بله ناره دا ده چې پی ډي ایم زنده بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ښه په زور ناره تکبیر انقلاب پښتونخوا پی ډي ایم خدای مې بیداره ده خدای مې ژوندي لره دعا به کوئ همت به کوو بس په همت مې لاس سره تړلی ده دا دیوال یوه دقه غواړي یوه دقه و طالبانو ځان تیار کړي نري نري بابرونه مې دي تکړه خلک دا یې وکړل چې بې وضو پر ظالمان هغه وایي مجھے حکم اعظام لا اله الا الله بس په لا اله الا الله وایو نه چاته سکندر کړو نه چاته بد کړو نه چاته بینال کړو جمهوري پاکستان جوړوو یوه خبره زه د ځانه کوم کله دوی خوښ زما زړه دا غواړي چې بیا نواز شریف فوز الرحمن او د پی ډي ایم مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک جی ایچ کیو له ځینو د پاکستان سره معاهدې کوي